او ښه میلمه وایه که نه نور بچیان مچیان دې څنګه دي وخت ښه تېرېږي بیا ما ډېر خوښ شو چې ما راسه ستاسو به مېله وم او لږ ګپ به مو لګوم وایه که نه ته څنګه یې دا خو ښه ده یاره چې رالې یاره ګپ شپ به مو لګو دا خبره هم دې ټیک ده یار ځکه چې دغه دی دا ستا هم ډېرې ورځې وشوې نه وې راغلی خدای شته ما درپسې رینګ کوم چې راشي چې ګپ شپ ولګو یار ښه منګو وایه که نه یاره څه قیصه میسه خو کوه که نه غلی مه کښېنه یار څه وایه یاره ته منې قیسې خو ډېرې دي خو دا بېګانې ورته ورکړمه یاره ته منې بېګا ناوخته په غولي کې ملاستې وم یار منې دې کې د سواده سایډ یو لوی سیل د ایلو را روان و خدایه خیر ښه یاره خو چې چپړې ته مې لاس کړو که نه نو د یو غوزار سره مې یو 19 راغوزارې کړلې یا لکه مسلمانه دا خو د دې تبخي نه داسې بې وزرو پاسه یاره هغه د کلي ډوزماران راولم ډوزماران داسې نه کېږي ځکه چې د چاړه په ژبه باندې چاړه ډېر ښه پوهېږي ګبراره ابراره لاړ شه د خدای تعالی بنده دا سړی هم لیونی کوي او ده له نانوګې او مانوګې دواړه راوله صحیح ده زر راځه ښه چرته را پیدا که چې هر چرته خو سړي را پیدا که ښه روټۍ ته څه ضرورت و ما دا لږ دې څه له ولېږو Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. راځئ راځئ لا راځئ راځئ الله دې کړ دې راځئ راځئ څنګه چل دی صحیح کښېنئ تاسو ګپ لګوئ زه لاړم صحیح ده هېره لکه مېلمه څنګه یې ښې ټیټه دې خیر دی خیرونه چپ ځای نه راغلی وروره د کاټلنګ نه راغلی یم که نه دا مېلمه ما خو در څه په خیر کوو خو به د پلو پې پکړو شوم خفه نه شي بیا به ګپ لګوو بس شا به له لاندې وځئ ښه تر ماسته ښه نه مړه وچې واچوئ لکه مړه د یاره بیا مړه کړو سړیه کښېنه غلی لالا لالا نه تی سر سړی بس غلی کښېنه مېلمانه دي غلی چای به درکړم چپ ښه مامۍ ښه منګو اوس څه قیصه کوه ملګري مې هم راوغوښتل ښه ما چې دا ګپ لږ نور هم خوند پیدا کړي شاباله شروع شه قیصه کوه هلکه منګو دا ته چیستې چې د کوې نه اوبه راخېژې پرېږدې لکه مېلمه دی خدای هم بې خوباسه پرېږدې مېلمه قیصه کوه بس چپ قیصې کوي چپ قیصه کوه مېلمه واوره قیصه واوره ته غلی شه ماړه ور درته زه خپله کیسه کوم یار ته دا هر څه لرې که ګوره ها ګوره نانوګیه تا ته خو ښه پته ده که نه اما پسې چې قرضدار راغلی و حق قیسه به اوس دې مېلمه ته وکړو او لالوریا کوټه وته قصه وته وته لکه مړه منګو ته خو قصه خو ستنه وره کنه لکه ته خو دې تعالی مسلمانه په والو دې مړ کړه ما څه کېده دا څه یار ما خو ته ګپ لګو خپه نه شي وا دا ګپ په داسي قصه وته وته امنګو قصه کوم واوره لالا دم ورته غوږ کېده ها قصه کوم وایه لالوګیا قصه کوه زه شپې له راغلی یم اوس قصه واوره منګو ما پسې راغلی یو قرضدار یو منګو د منګو اوس چټ تخپې وخېجوه ما پسې قرضدار راغلی و منګو ورې راته وټاکو د ور په چودې کې مې ورته کتل منګو چې څنګه مې ور کولاو کو خو قرضدار یو بس ور مې کولاو کو زه مخکې او قرضدار راپسې منګو یاره منګو د ګنو یو ټلو بس هغې کې یو ګنی و ډېر ښایسته ګنی و غټ ګنی ویسته چې هغې ته وختم منګو چې ما وکتل هغه هم را رسېدلی و لاندې راته هغه ولاړو د ګني نه پاڼ را ځوړن شوی و منګو
هغه قرضدار نه دی اما پسې په هغه پان راوخت وګوره دومره ظالم قرضدار په پان راوخت مړه بس صحیح رېږم دا زړه مې به دې زړه راوځي بس جب ته مې لاس کړه چاقو مې رابار ها نو چاقو دې رابار کو خو چې دا پان مې وریبو که نه چاقو نه نو سمه توره وه خو چې څنګه مې دې پان ته ورنږدې کو که نه پان په خپله کټ شوی قرضدار را روان مړه بس زما د دې نظر نه داسې ووتو د دې ګني نیمې ته چې راورسېدو که نه منګو ما یې داسې اخیلی سلګۍ واورېدو ما یې زه الله پاک هیله د دې قرضداري نه خلاص کړم دا خو زما نه هم یو دوه ګوتې سیوا دي دا شنې دړې ولي دا درزار چالو دی دا والله که شپې ته پاتې شم خپې وباسه او توبې وباسه تخته لکه زه مړه منډو داسې قصه وه سړیا قصه راته ورجه اوس زه کومه ښه دا لوډیا بله قصه ورته کومه پوه شوې هغه له د دې نه هم ښه ده کیسې سره به بیا ګورو او زما څه کار را په یاد شو زه ځم هغې له مانوګي ورغه زم نه ډېر غټ کار ما په پیمان ما کم نه رانجې نه خلاص کړم زمي پوتي مې ورته تاسو دې صرف نن زما په کار رالی ما چې را تاسو ډېر غټ دوزنان یې ولکه نن په کار رالی قسم نه را منم مانوګي دا منې دې کې لوی سیل د چترال د سایډه دونه تکلیف ته څه ضرورت و مړه پرېږده روټۍ ته څه له ضرورت و هلک دې ولې روټۍ پسې ولېږو وایه لالوګیا زه شپې له راغلی یم مړه وایه ته هم پکې قیصه کوه